علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی به یو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ د ظلم انتها رامخې ته شوې ده دوستانو ډېره زیاته افسوسناکه وخت کې رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی دی یو ظالمې ښځې د اشنا لپاره خپل خاوند باندې تیزاب واچول خپل خاوند یې د هغه تیزابو په وجه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو تیزاب یې کې په کومه طریقه واچول خاوند سې داسې حرکت په کومه طریقه وکړو ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم خو چې تاسو د نورو معلوماتي ویډیو لپاره ځان خبرول غواړئ زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې نورو معلوماتي ویډیوګانو نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ټلې نښه ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي دوستانو د ظلم انتها شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده یو ښځې چې د واده 6 میاشتې شوې وې او خپل خاوند سره یې نالګې وه خو دوستانو دغه ښځې دغه نالګې کې دومره غوسه ورغله چې په خپل خاوند باندې تیزاب واچول او خپل خاوند یې د تیزابو په وجه باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو دوستانو دا واقعه په کرک کې رامخې ته شوې ده کرک کې دغه ظالمې ښځې د پردي سړي دپاره داسې حرکت وکړو هغې ویلې چې زه به پردي سړي سره زنا کوم په هغه زنا کولو باندې به زه پیسې ګټم دغه پیسو په لالچ کې دغه ښځه دې حد ته ورسېده چې خپل خاوند یې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کو دوستانو موږ بار بار د حکومت پاکستان د دا التجا کوو چې داسې ښځو روکتام دي وشي کمې ښځې چې داسې یعنې غلط کارونه کوي دوستانو الله دوی کړي چې دغه ښځې ته ښه بدترینه سزا میلاو شي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ټلې نښه ورڅخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام